او مولانا صاحب زمونږ په نمبر کې د مشاعرې نه جومات جوړ کړي تاسو نه د اوسه پورې خلکو خپل ورونه سپک کړه چې زمونږ نمبر شو نو داسې کې چې جومات کې ناست یې کړه دا د مولانا صاحب مینه ده بس دغه څو سنجیده شعرونه اقبال شاکر صاحب ما وړاندې یو په طغبایي کې کالج کې پروګرام و نو د کالج چې کوم مشر و علامه محمد صدیق صاحب نو هغوی دغسې مولانا صاحب ما ته په شاته ناست و مخې ته هلکانو نو ما وی چې خدایه اوس به د چا د مرضۍ شعر وایي وروسته دا نیکه ناست دی او مخکې هلکان دي نو هغه ما ته وی دي هلکان ته داسې رومنټک شعرونه ووایه نو ما ته وایي مولانا صاحب مونږ انګلیش په لسم کې په خوارۍ په درېیم ځل پاس کړی ته ما ته وایي رومنټک نو مې رومنټک باندې ما لږ پوهه که نه وي داسې د یاراني شعرونه نو مزه چې ته اجازت راکړه بیا به ووایو خو دغه څو شعرونه د غزل نه مخکې دغه څو شعرونه چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي مرنه چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي او څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چا چې شي خوږې په وړومبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه راځي دغه څو شعرونه نور هم چې داسې به ښه وفادار نه مومي بل به زما په شانتې یار نه مومي د جوړولو به دې ډېر خلک وي خو د خپل غم به څوک غمخوار نه مومي او یاره چې ما دې څنګه خیال ساتلو داسې به بل څوک تابعدار نه مومي او زړونه به ډېر تا زار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت پیرغونه بیا به لار نه مومي او ټیک ته چې زه به هم اوتر یم خو ته به هم ګورې قرار نه مومي او دغه څو شعرونه نور هم چې نه د دین نه د دنیا نه د کالو شو ایز بی سبوچ په سر د ژوندانه شو چې د درې کم اتیا کالو کې شمار وکړی ډېر پیدا شو که نه ډېر پښتانه مړه شو او چې په سر د پښتنو کرسو له تلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو مننه چې په سر د پښتنو کرسو له تلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغې جنج ته مو د سترګو تور اوبه شو مونږ په علاقو د جنج ویه چې ستاسو په سوات کې به د جنج چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغې جنج ته مو د سترګو تور اوبه شو او چې خبره د پښتون په حق کې راغله ډېر ښاغلي خو هم کاڼه شو خو هم ړانده شو مننه چې خبره د پښتون په حق کې راغله ډېر ښاغلي خو هم کاڼه شو خو هم ړانده شو دوی وی پنډۍ والا وایي نو مولانا صاحب رحمن شاه نه کونټۍ ګزارونه کې خو وایي چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده مولانا صاحب د ډایس نه پناه کېنه چې دا کیمرې د ګورېرالي نه نو چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې
نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده. چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وې یا سلوی افسر وې په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده. او دغه څو اخري شعرونه به ووایم چې هر څه ډېر دی خو یو ستا د دیدن کات دی. هر څه ډېر دی خو یو ستا د دیدن کات دی، ځکه ګران خو دې په مونږه ملاقات دی. او مسافره که ته خپل وطن ته راغلې ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی. او لږې تندې خو زمونږ زندګي ده، دغه هېڅ نه دي خو دا تکلیف ترې زیات دی. او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو، یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی. مننه چې دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو، یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی. او ستا او تر قدم ته چې زه ګورم داسې ښکاري چې د ژوند نه د زړه مات دی. یو جهان مننه.